أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله الله پاک مهر لګولدا على قلوبهم د دې زړونو منته وعلى سمعهم الله د دې په غږونو منته هم مهر لګولدا وعلى ابصارهم غشاوه او د دې پسترګو منته پردادو ولهم عذاب عظیم او اده دې پرا ستر عذاب ده. پرون مو په دې آیات باندې مختصر خبره کړې و چې دا پیلا څلور پنځه آیتونه چې هغه خاص مؤمنینو بری کیو چې کوم خاص مسلمانون وسی بیا غنه بعد دا دوا آیتونه چې دي ان الذين نوانس ولهم عذاب عظیم رسي دا خاص کافرون چې بالکل خالص کافرون دي غوبر کې دي دا نه مخ کې بیا ومن الناس من يقول آمنا بالله دا نه مخ کې 13 آیتونه چې دي دا د هغه خلکو بری کې دي چې هغه نه خالص مؤمن وو او نه خالص کفار وو بلکې غاتا منافق لکېږي منافقین وو مذبذب وو لا اله الا ولا اله الا دیغه بری کې به مخ کې 13 آیتونو کې د هغه کې سادو دا آیات ختم الله علی قلوبهم چې الله پاک د کفارو پزړونو منته مور لګول دا او د دې په غژونو منته مور لګول دا دوی درې خبرې دي کله چې سړی دین اصلي یا یو علم اصلي هغه د پرا څلور پنځه شینه استعمالېږي یو دا چې د دې زړه شوق وي زړه تسلیم کی بل لا چې د غیبره کې معلومات دا په غژو اور وي او پسترګي وکسي نو الله پاک دالته درې خبرې کړې دي چې د کافرونو پزړونو منته مور او په غژونو منته مور مطلب دا چې د زړونو نه دا خبره نه تسلیم ولا او بالکل زړونه غفله شوی لکه کله چې زړه غفله شي بیا هغه کته ډیر شي چاري تو شای ډیر شي خبرې تو کې ډیر څه خبرې تو کا ډیر زور پوکې بس بیا هغه کله بیا نه تسلیمي او بل لا چې دا زړونو معاملات چې دا صرف الله سره دو چې زړه الله بدلی چې الله کوم طرف ته وغوړي اغي طرف ته به الله بي د انسان په لوس کې دا نشته دا دیو جنا علامه قرطبي رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلي دي چې په دې خبره مونته د امت اجماع دو چې زړه اړول چې دي اغا د الله چار دو دا صرف الله کول شي بل سړای نشي کولا بیا اغي د قران یو آیات رو خوستدا چې بل تبع الله عليها بكفر فلا يؤمنون الا قليلا چې الله پاک ته دغه کافرونو پزړونو د کفر په بدلی دی واجی د پزړونو منته مورونه ولګول د کله ایمان لري خو مگر دای کې ډېر لږ کسان داسي وي چې هغه بو ایمان وروړي اسی ایمان لري دا غرانګي د نبی له صلوات و سلام حدیث تا اغه په دغه من دلالت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء ازعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مؤمن سړي زړه چې دا هر یو زړه چې دا د الله پاک غوتو کې دوه غوتو مانس کې دا ک الله وګړي دا بو سیخ کې او ک الله وګړي دا بو بل طرف ته غلط طرف ته گمراه طرف ته بل طرف ته ودالو شي دا غرانګي د نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث تا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د زړونو چې دي دا د الله دوه غوتو مانس کې دوه دی الله غوتو کې دوه غوتو مانس کې دي چې الله کوم طرف ته وګړي هغه طرف ته پلټاو کې هغه طرف ته وړي او چې کسيخه طرف ته کباده طرف ته نو دا غرانګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودا د وه کولا یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک د زړونو بدلونه والا د مو زړه چې دا خپل دین منته مضبوط کا
خپل دین طرف ته وړوا نو زړه بدلون دا د الله رب العزت چار دو. دغه رنګ یو بل حدیث کې هرڅی تعرض الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. نو چې داسې فتنې بروشي داسې فتنې او د زړونو باندې به داسې فتنې روشي چې لکه څرنګه چې د مزري ولا مزروي اغینا سړه ستره چټي جوړي ایوا خجيري ولا بلغیر خولي اغه ما خپل کې کټکي اخري کې اغینا ستره ایوا چټي جوړ شي وا مصلا جوړ شي ایوا مستر یو صف ان جوړ شي داسې د فتنې په زړه باندې چیر ورورو ملويږي حتی چې د زړه چې د منی تورې نقطې ولګي چې کله د زړه باندې نقطې ولګي به د زړه چې د تور نقطه په ولګي به زړه باندې شي زړه باندې بیا مور ولګي زړه باندې پردا ولګي. نو هر سړی بیا هغه مسلمان هزون ته یي هغه پوخ مسلمان هزون ته یي خو لیکن بیا نه د منځنه خبر وي نه د اوداس نه خبر وي نه د جماعت نه خبر وي نه د اذان نه خبر وي نه د الله حکم نه خبر وي به د دنیا کې دمره مبتلا شي خواهشات نفس کې دمره مبتلا شي چې شاستر ژیره بي وي شمشر سړا بوي سنجیدا او سمجھدار انسان بوي خو لیکن دې ته بیا جماعت ترتلنی توفیق نه ملويږي. اذان بدا ور وي خو لیکن جماعت نه بدا غفله وي حالانکه د اذان مقصد دا اذان دې زناناو دې پر نه دا زناناو ته چې بس ټیم د خیل شي به پیچار دو چې دی کورو کې منځ وکي دا اذان چې کیږي جماعت کې دا خاص دې پر دا چې څومره نرینا دي بس هغه اټینټیو شي او د څه شي اټینشن شي چې بس مشتبه لوا روغلا اوس د موږ د جماعت لنه ټیم دا لکه څنګه چې جنگ په دوران کې سایرنی شروع شولې نو هر سړی حاضر باش وال داسې دا حاضر باش شي چې بس اوس بز څوک اوس بز جماعت ته خو لیکن دلته 15 وخت المنز اذان اتکیږي او زړونه دمره تک تور شوی دي دمره غفل شوی دي چې دایمنته داغه د الله نوما د 24 غنټه کې 15 وخت وروي خو په دې هیڅ اثر نه کوي نو مور لګون داسي دغه رنګ د کفرونو زړونو چې د نبی علی صلوات و سلام انت استیرول قرآن رولال دته به تلاوت کول او دته به بیانوال خو دې زړونه داسې بانو چې هیڅ د دین طرف ته نرتل بیا الله وی چې دې په زړونو مته مهر لګیدل دا دغه رنګي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو بل روایت کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اذا المؤمن اذا اذنب ذنبا فقانت نقطه سوداء في قلبه چې کله یو مؤمن سره اذنب ذنبا یو ګناه وکي به د پزړه منته الله پاک یو تور نقطه د پزړه ولګي هغه نقطه چی د دې زړه باندې شي د قران بل ځکه چې د دې پزړونو تالی لګیدلې دي تالی قلب الران على قلوبهم دغه خلق زړونو منته زنګ لګیدل دا زنګ دغه رنګي حدیث کې چې ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په د جسم کې وا ټوکړه چې کله دا ټیک شولا نو ټول جسم چې دا بو ټیک شي کله دا یو نقطه چې یو دیوا ټوکړه چې دا فساد شولا دا ګننګار شولا دا ګنونو برای طرف ته لړلا نو ټول جسم چې دا بو ګننګور شي الا وهي القلب اے خبردار شي چې آغاز زړه دا نو دی وجنه زړه غټ اهمیت تا دی وجنه الله پاک وی چې ختم الله علی قلوبهم بل دا چې کله چې الله پاک مهر ولا غوال دي د پزړونو د دې په غژونو او د دې په سترګو پردي دي اوس به دا اعتراض ها کېدل شي چې وای الله پاک چې د دې په ځړونو مهر ولا غوال د دې په غژونو مهر ولا غوال د دې په سترګو پردي دي به دې کې دا کافرونو څه ګناه دي نه کافرونو چې کله هغه هټ درمی او دغه کردار او دغه اعمال لاسه شوال بیا
الله پاک دې د پزړونو مور ولګوال کني چې کوم سړی قران نه غي ټیم کې फायदा او خوستلا هغه وخت کې نزل دال یو غو مومن شول بیا ډېر صحابه کرام داسې چې مسلمان شول 1,40,000 صحابه کرام یا 1,24,000 کم و بیش یا 1.5 صحابه کرام دغه نبی علیه السلام قران نه چې د غزلون خپل سامو نو الله بیا مہر نو په لګول خو دغه خلکو خپل کسب و دی وجنه الله مہر په لګول بل دا خبره چې یو سړی په کفر وی کنه په کفر د کفر مفیشتا خو د منافقت مفی کله نشته ده یو سړی کافر ده هغه ته الله هدایت ارکړل لشکې سیخه تروغله الله به هدایت ارکی خو چې یو سړی عملی منافق ته دیتا الله په کله هم مفی نه کوي دی وجنا علماو کتابو کې لیکلي دي چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خادم د نبی علیہ السلام صحابي او داسې صحابي چې ټولو کې زیات مکثرین او روايه دمرا زیات روایت حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دین نقل کړي د نبی علیہ السلام نه بل صحابي نه دین نقل کړي نو اغي ادي و بډای و چې کله بخښنه استلا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تبي د نبی علیہ السلام بری کې کله به څه خبرې کوله کله به څه خبرې کوله کله به څه خبرې کوله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورزي نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شول اتوي وی چې یا رسول الله مو بډای موردو خو چې زه کور ته څم بیا ته په شان کې ګستخی کی بیا ادبانه الفاظ استعمالي به مو موردو زه څه ته یل نشم خو زه غل شه خو یا رسول الله د مو مور ته څوکا ته دو کا ویل چې الله پاک دې تو دو قبلي ته دوی ته چې دا مسلمان شي مونږ دې تو ګستخی او بے ادبی چې کوم کیږي هغه مونږ برداشت کیږي نه عالمي مور دو سیل نشم بیا نبی علیہ السلام هغه پر دو وکړه چې کله نبی علیہ السلام دو وکړه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زه کور ته روغله چې کور ته روغله وس امور می غسل کړه دا شوشتا کپڑے چولې دي انتظار کې نوست چې زه کله کور ته نه تر مو ته وی چې بچیا مو خبر اوره ته زر مو نبی علیہ السلام ته ورغزه چې مو ته چې ته خدا سي خبرې کای دا سینې چې نبی علیہ السلام ته زیر وزغه په مخ دا سي بیا د به ولا خبرې وکي ته نبی علیہ السلام ته ویل ارسي غیته چې بس ته دا خبرې پرېدا ته مو زر نبی علیہ السلام ته ورغزه نو ابو هريره رضی الله فرمایي چې مو خپل مور سره ټونډای چې وا غار وخستله او ټونډای مینی ولید مور مینی ولید روان شو نبی علیہ السلام ته ماس کې ستړي کیږي شنو سیل کو بیا چګیجو چې نبی علیہ السلام ته کلا مجر ورسېدو نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو نو فورا مور ته چې یا رسول الله متکلمه وای چې زه مسلمان شم نو نبی علیہ السلام کلمه ته ویله مسلمان شول مطلب دا چې خو خالصه کافر وا او منافق نه وا دیو جن علماء دا بیني چې د منافقت د دې مفي نشته ده ها د کفر چې سړی ایمان وروړي الاسلام يهدم ما كان قبله چې اسلام نه پیله چا څومره ګناهونه کړي اسلام چې دا هغه کفراشي ختم کی خو لیکن منافقت چې دا د دې سزو او د دې توبه او د دې مفي نشته دا دی وجنا کفر سړی چې دا هغه پر توبه شته ولیکن منافق شي یو سړی وي هغه پر دا خبره نشته چې الله به معاف کړي نو دی وجنا الله وی چې دغه خلکو د کفرونو په زړونو مور و د دې په غژونو مور و والا ابصارهم غشاوه د دې په سترګو پړدا و دا درې جملې دالته ذکر شوي چې ختم الله على قلوبهم چې دې پزړونو مور وا والا سمهم دې پغژونو مور وا والا ابصارهم غشاوه دا بل دریمه جمله دو چې دې پسترګو پردا ویل چې پسترګو مور نه لګي پسترګو پردار سي دی وجنه قران دا وی ولهم عذاب عظیم او دا کافرونو دې پربو ستر عذابي الله پاک د عمل کوي فکر نصیب کې واخر دعوانا